چې کله سليمان عليه السلام وفات شو او ډیر عظیمه بادشاہي و نو شیطانان رااله خلکو ته وی چلا شي چې نن د صحیح حل وایو راز د ښکارګو دی خو سليمان عليه السلام ډیر زیات ریدل ویدا سليمان عليه السلام چې په ټول عالم باندې حکومت کوي دا هڅه نه کوي دا دومره عظیم او لوی بادشاہي چې د سمبالول دا سینا بلکې دا د سحر او د جادو په بنیاد باندې ایو تیدا د سوای ویدا د سحر او جادو ویرا شزاد اوس خیمه مخامخ د راو سیدلو سليمان عليه السلام با کورسای دلاندې وته ځو کنيستو او دغینه وته هغه د زاړی زمانی هغه د سحر او د جادو کتابونه راخکار کړو چې سليمان عليه السلام کوم د شیطانانو نه غوستو د خلکو نه غوستو خلکو چاغو کا دي او هو دا خو ډېر لوی کار د بدی کړو بس خلکو هغه کتابونه زکول او لوستل شروع کړو او دومره حد دا ورسېدل دومره حد دا چې بیا خلک چې کوم دین دغه نه واړېدل حد نه ورواړېدل بیا داسې وخت راغی چې د شرک دغه د معجزې او د جادو په منځ کې چا فرق نشه کولی د معجزې او د جادو په منځ کې چا فرق نشه کولی وې دومره حد د خبر رسیدلی و او دا بابل چې کوم دین دا یو خار دی په عراق کې بابل عراق کې یو خار دی وې دې خودم را حد رسیدلی چې د بابل خار یو جادوګر یو دغه براغي او یو روکا دی ولي کله دریاب ته ویل لګلا ټول دریاب به په ځای باندې ودرو د جادو او د سحر په بنیاد بل براغي هغه به سحر وکړ بیا روان شو بلکې دا ځان سره یاد لري چې دا سحر چې کوم دین ما تحت الاسباب دی باقاعده اثر لري په دې کې شرک او کفر نشته کوم دا خبرو کو چې سحر اثر کوي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې باقاعده جادو شوی دی په سورې فلق او سورې ناس کې ورایشي ده ان شاء الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امور دنیا کې داغینه باقاعده چې کوم نه مفلوج یو کار به کړو ایمان یې کړو یو کار به نو کړو ما کړی دی دا سحر چې کوم دی نو دی کې اثر اچون کې الله ری لکه څنګه په شاوله کې د ریبلو اثر الله یې خیره په ټوپک کې د ډس کولو اثر الله یې خیره په اور کې د سوزولو اثر الله یې خیره نو دا رنګي چې کوم دی نو په دې سحر او په جادو کې دغه اثر د شر الله چې بل څوک نشي چولې بغیر د اجازه نه هیڅ څوک نشي کولای د الله د حکم نه بغیر څوک نشي کولای بهر حال خلق بالکل داسې یو حد ته ورسېدل چې بیا د خلکو په ذهنونو کې هغه تمیز د سحر او د جادو په مابین د معجزې سره ختم شو چاته په بدن لګي دا اوس معجزه او کدا سحر دی الله جل جلاله دغه معجزې د سرګندولو لپاره او د حقانیت لپاره او د سحر او د جادو د بوتلان لپاره دوه ملائکې راولېږلې هغه ملائکو ته طبيعت انساني ورکو او خلکو ته به باقاعده را جمع کول او دعوت به ورکو چې ګورې دا چې کوم د سحر جادو دی او دا بل چې دی دا چې کوم دا څه شی دا معجزه ده د سحر او د جادو نه ځان بچ کړي معجزې تراشي دا حقانیت دی باقاعده په دې باندې به خلکو له تعلیم ورکو او بیا به توویمو چې ګورې من سره دا څه کلمات د سحر شته کچې رضاغت او ستوان دي کوم ان هغه باندې دا اثر لري خلکو ته به خودل خو دې ور دي نه ځان بچ کوي ورداده کفر علامات دي د کفر سيزونه دي دیو جن شاه عبد العزيز رحمت الله علیه فرمایي چې د سحر اقسام غټ غټ چیزین دیار لسی د سحر او د جادو د ټول غټ غټ اقسام چې دین دا 13 اقسام دي او اکثر دا دیار لسواله چې کوم دین دا کفریات دي زګه په قسمه قسم ګندګو سر دی دا سحرونه کوي شرک سره کفر سره ګناه سره په تذلیل سره د کتاب الله تذلیل پکې کوي د انسان تذلیل پکې کوي نو دا ټول په ګناه کې راځي د دې د وجنه قرآن کې الله تعالی دی وجه کفر موي کفر وته موي او بعض علماء لیکلي بلکې شاته به لیکلي دي شاه عبد العزيز سے چې ساحر چې کوم دی جادوګر چې د خلکو په میس کې توڑ پیدا کوي دشمنی پیدا کوي سحرونه کوي دی واجب القتل دی به قتل شي او دی باندې به جنازه کولی شي نه به مسلمانانو په مقبره کې خاخول شي دوره پورې پیدا راغله دي بهر حال یو ناکار عمل له الله دې موږ تاسو ټول بچ کی په دې زمانه کې اوس بیا چې کوم نن دا خبرې ډېرې شوې دي کلی کېدارې او څو د کوم نن زای په ځای باندې عاملان نو دي دغه خلک وهمیان کړی دي مال ودور زعفران نه لې زو ولدا سي تعویذ حکم
مال بچ کم نن دا شیراړی زبردست تعویذ وکم زبردست د دې خلاف یو تعویذ کوم خو مان 100 روپۍ لګي يرورا دا چار اوسې دا خبرې چې بس تعویذ مان 100 روپۍ لګي په پلان کې شی باندې 15000 روپۍ لګي تعویذ او دم دا خو جایز دي خو هغه چې کوم د قران کلمات دي او د نبی علیہ السلام او د صحابو نه منقول دي لکه بخاری شریف کې یا مشکات کې چې کوم روایت راغلي دي او باغی باندې هغه راغلي باقی دا خبرې چې مال به دور زعفران راړي دور برالدار راړي دا صرف او صرف نن په معاشره کې د خلکو لوټ مار د خلک ناشته او د خلکو کورونه روان کول تباہی ولو کو غرقول وکړو او کوم تعویذ او کوم دم چې قرآن د سنت نه خلافي هغه بالکل حرام دی دا سړی چې کوم دین بالکل ګناهګار دی جهنمی دی چې خلک د غیر الله طرف تراولي بلکې زمون حضرات خو په فرمایل چې په وس باندې د بالغ سړی او د بالغ زنانه لپاره تعویذ اړو پکار نه دی د قرآن کلمات وتو خیا چې دا کلمې وایا د حدیث او دعاګانې وتو خیا چې دا دعاګانې وایا لکه کعب الاحبار رضی الله عنه فرمایي کما سره پلانکای کلمات نوي نو دا يهود دومره جادوګران دي چې زمانه به څه جوړ کړو زمانه به اوس دې زمانه کې خر جوړ کړو امام رازی رحمت الله علیه لیکلي دي چې د سحر اثر دومره وی چې د انسان نه خر او د خر نه انسان جوړول شي دا ساحر خو مونږ د غیر لپاره دفاع مونږ ته پیغمبر علی السلام خولې د کنه کلمات خولې دي بسم الله الذي لا يضر اعوذ بكلمات الله التامات من عذابه دا څه قسم حدیث مبارکاو کې بل کلمات دي مسنون دعاګانې دي چې باغی باندې باندې روان شي شیخ الحدیث زکریا رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی وړو کوم د منزل باغی کې د قران آیاتونه راټول کړی دي هغه آیاتونه سره وې سار بزان باندې شوب کی پکور کې شوب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد اخیری درې سورتونه ما سار درې پیری ما خام ولستل بزان به راخ کل شوب پکړل بدن به لاس راخ کو نو کدا یو بندو کې دا ډیر لوی اثر لري په ځای د دې باندې چې غیر لذي او دا غینه غلط عقیده مخلی غلط سوچ ته مخلی وهم جنو مخلی خلک وهمیان کړو الله دې رحم وکي په معاشره باندې بهر حال الله د غدو ملائکه راولې غلي الله تعالی فرمایي واتبعوا دیتابداری کوي ما